یو ملګري بل سوال کړی دی چې په اودس کې د مسې عملی طریقه تاسو وښایئ. او دا ډېر ښکلی سوال دی. نو په اودس کې به سړی مسه څنګه کوي؟ نو اودس خو دا چې خولې ته اوبه اچول دي، د هغې نه پس پوزې ته اوبه اچول دي، د هغې نه پس بیا مخ انځل دي، بیا مټ انځل دي ځای پورې. مسه به داسې کوي ای دا اوبه دي ما راواغستلې، بطور مثال راواغستلې، په دې باندې ما د لاسونه لامده کړل. داسې به وکړي حدیث کې راغلی دي چې د دې ځای نه د کم ځای نه چې دا ویښته شروع کړي، دا لاسونه به داسې ویسي شاته. ما خو په سر باندې پټکی ټوپۍ ده، پټکی به لرې کړي، ټوپۍ به لرې کړي، داسې به شاته لاړ شي. دا لاسونه به د سټ ته راورسوي. حتی بلغ القضا لفظ راغلی دی او حتی بلغ القفا لفظ راغلی. سټ ته نبي علیه لاس ورسول، سټ ته چې ورسول دا سټ به ورسره مسح کړي، دې ته مسح د رقبې وایي. واپس به دا لاس دقه شانې بیرته راوړي، دې ته اقبال او ادبار وایي. فاقبل بهما وادبر، نبي علیه الصلاة والسلام دا لاسونه شاته ویوړل، مخې ته یې راوړل. بیا به داسې وکړي چې دا دوه ګوتې په دې غوږونو کې داسې ورکړي او دا ګوتې چې دي دا به د دې ځای نه راتاو کړي، دا به په دې باطن کې ورکړي، دا په ځای کې داسې راتاو کړي. دقه مسه وشوله، بسم الله وشوه، داسې لاړو، واپس راغی، بیا به دا ګوتې دننه ورکړي. په دې طریقه باندې مسه وشوله. د دې نه وروسته بیا داسې کول او داسې کول، نو دا بدعت دی، دا په مسه کې نشته دی. ځکه یاد ساتل غواړي چې کم اندام په اودس کې د وینځلو دی هغې مسه جایز نه ده، او کم اندام چې په اودس کې د مسې دی د هغې غسل او وینځل نه دی راغلي. نو دا پیر موږ وینځلې دی مسه نه ده راغلې، په دې عوامه کې ډېر مشهوره ده چې به کې داسې وکړي او یا دې اوبه راوالي نورې او په هغې داسې وکړي او داسې وکړي. د سټ مسې ته موږ بدعت نه وایو، په دې بېشماره حدیث دي. البته د سټ مسه داسې جدا کول چې لاس دغه کې داسې وکړي داسې وکړي، دا طریقه په حدیثو کې نه ده راغلې. جدا د سر سره متابعة للرأس راغلې ده چې دا لاسونه به شاته ویسي او دا سټ به پرې داسې مسه کړي او واپس به یې راولي. په دې طریقه باندې وشوه. البته که د دې ګوتو دا خلال کړي نو خلال الاصابع بالکل راغلی دی، هغه جدا جدا هم ټیک دی، داسې تشبیک الاصابع وشي، په دې طریقه باندې مسه کېږي. دا د مسې هغه طریقه ده. دا ملګری مخامخ وایي چې یاره څه ملګري پکې داسې چل وکړي، نو دا بالکل ټیک ده. وجه دا ده چې مسه کول چې دي مسه کول دا موږ چې کومه طریقه کو دا سنت دی. امام مالک رحمه الله فرمایي چې استیعاب دا فرض دی، دې ته هغه فرض وایي. نو که سړی د مالکي فقه تابعدار دی نو هغه دغه لپاره دا مسه جایز نه ده، ځکه چې ټول سر مسې ته فرض وایي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دا حدیث د مغیره بن شعبه صاحب دی چې مقدار الناسیه ربع الرأس، چې په سر باندې که په دې ځای باندې په دې ځای باندې په دې ځای باندې په دې په کم ځای باندې چې چا لاس کېښودو د خپل سپقې پې کېښودو نو مسې وشوله. لکه د پټکي د مس طریقه څه ده؟ د پټکي د مس طریقه دا ده چې حدیثو کې راغلی دی چې نبي علیه الصلاة والسلام داسې کار وکړو چې پټکی بصر و مسح علی ناسیته او عمامته، چې په ناسیه باندې مسه وکړه، په پټکي باندې وکړله. نو په پټکي باندې مسه کېږي، او د هغې جواب علما دا کوي چې دا کم لاس دی نو په دې ربع الرأس مطلب په دومره سر باندې مسه وکړه او بیا د استیعاب دپاره په پټکي باندې مسه وکړله. نو دا طریقه ده. بیا خو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مسلک دا دی چې دا څلور مې سره سر فرض ده. امام شافعي رحم الله فرمایي چې یو ویښته دوی څه وکړلی داسې چلې وکړه، بس دا مسه وشوله. ځکه چې دا یو ویښتو دوه ویښتو درې ویښتو چې رالل بس دا مسه وشوله. په دې وجه باندې دا مسه بالکل ټیک دی، جایز.